المؤمنون آیت نمبر 93 صفحہ 555 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي تو فرمایا اے زما ربا اما ترینی کچرت اخیماتا ما یوعدون هغا عذاب دکم چی وعده کیگی ربی اے زما ربا فلا تجعلنی ما گردوا فی القوم الظالمین فقوم ظالم کی وإنا او بشکمونگا على ان فدیباندی نُرِيَكَا يُخَيُتَاتَا مَا نَعِدُهُمْ سَچِمُنْ غَوَادَكَوْ دَيْسَرَا لَقَادِرُونَ قدرت لرنكي دفكا بالتي فداس طريقة هي أحسن جدير خوي السيئة بدا خبرا نحن أعلم مندير خطوهيگو بما يصفون هغا سوچ دی بیانی وقل ربي او فرمایا چه زما ربا اعوذ بکا ربنانی سنفتا سرا من همزات الشياطين دوسوسو د شیطانانونا واعوذ بکا او زبنانی سنفتا سرا ربي اے زما ربا ان يحضرون چه دی راشی ماتا حتى ترديجي إذا جاء حركل راشي أحدهم الموت يود ديتا مرغا قال نوايبا ربي إذا ما ربا يرجعون ما واپس كدنياتا لعلي أعمل جزاء عملكما صالحا نيك عمل فيما تركت هغه دنیا کې چې ما پریخوا کلا اسکلا دا سنکیږي انها کلمه دا خو یو خبره ده هو قائلها چې دی وینکر د هغې ومن ورائهم او د دین وړاندې خو برزخون د پردې یو ژوند دی الی یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې دوباره دی راپاڅولی شي بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين مذکورہ آیاتون مبارکو دلان دی مفسرین و حضراتو لکلی دی چی بعض اوقاتو کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې په کافرانو باندې عذاب راغلی دی لکه مکه مکرمه کې د قحط ذکر وشو چې هغې باندې د کات عذاب رالو یا داسې نورو اوقاتو کې مختلفه کافرانو باندې عذاب راغلی دی اگر چې دا ضروری نه ده چې د نبی علیه السلام په ژوند کې په کافرانو باندې عذاب راشي
کله د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې، کله د هغې نه بعد، کله د مسلمانانو په ژوند کې، کله د مسلمانانو د مرګ نه بعد. لکه مونږ او تاسو ګورو ډېر زمونږ مسلمانان داسې ښه نیکان خلک وو چې هغوی دا آرزو او تمنا کوله چې مونږ کافران ذلیل او رسوا ووینو، خو لیکن وی نه لیده او د دنیا نه لاړه. او ځینې مسلمانان هغه دا دی کافران هغه ذلیل او رسوا ګوري لګیا دی چې بعضې اوقاتو کې کافرانو باندې ذلت راشي، عذاب راشي. خو بهرحال الله تعالی د خپل حکمت مطابقه په یو وخت باندې کله کله په دنیا کې هم کافرانو باندې عذاب راولي، آخرت کې خو عذاب یقیني دی. نو دی آیتونو مبارکو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او عام مؤمنانو مسلمانانو ته مونږ ټولو ته دا حکم دی چې الله نه به داسې سوال کې چې یا الله کافرانو باندې چې کوم عذاب راشي، خدای پاکه که زما په ژوند کې رالو نو ما د هغه عذاب نه وساته او ما د کافرانو ملګری مه کوه، مې د کافرانو ملګری کوه او ما په ما باندې هغه عذاب راوله. د الله تعالی نه به عفو او عافیت غواړي. کافر د پاره د الله تعالی نه هدایت هم غوښتی شي، عذاب هم غوښتی شي، دواړه طریقې جایز دي. د هغې تفصیل مخکې تیر شوی دی او بیا هم را روان دی چې هدایت غوښتل د هغه دپاره دا افضله خبره ده، عذاب غوښتل دا جایز دي. خو لیکن دې سره سره به دا وی چې خدایه پاکه ما د کافرانو ملګری هم مکي او ما او مسلمانان ټول د دغه عذاب نه بچ کړي. نو دا نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تبارک وتعالی یو تعلیم هغه ذکر کوي چې داسې دعا کول پکار دي، گویا دا د دعا یو طریقه ده. او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته په دې غمجن کېږه مه، بلکې ټولو مسلمانانو ته د نبی علیه الصلاة والسلام په واسطه باندې دا یو تسلی ده چې تاسو غمجن کېږئ ما، که بعضې اوقاتو کې تاسو وینئ چې کافران ظلمونه کوي، رستره ده او په هغې د الله طرف نه عذاب نه راځي.